اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مخکې زما مشرانو امزولو کشرانو ټولو د زما د طرفه السلام علیکم. دا نومونه ډېر زیات دي چې زه عالم ډېر ټایم به پرې لګي. ټولو ته پاکستان تحریک انصاف ته په راتلو خوشاندي د هرکلی ورته یم چې دو پاکستان تحریک انصاف د نن باضابطه شمولیت وکړو نو دو ته موږ د زړه له کومې نه هرکلی وایو په خیر راغلی ورته وایو. مارونو خبرې به ډېرې زیاتې نه کوو څو خبرې به کومه هغه به هم د ترقۍ په حواله کوو د خپل ځان په حواله به یې کوو. په دې مخکې ورځو کې یو پروګرام و نو په هغې کې هغه مشر لګیا و چې یاره د سیمټ بوجۍ باندې به ووټ نه ورکوئ او داسې د په بل په ټرانسفارمر به نه ورکوئ په بل څه به نه ورکوئ. نه وروره دا ووټ به مونږ په څه ورکوو. دا اقتدار خو ستاسو مخکې راغلی دی دا اقتدار خو مخکې هم تاسو کړی دی. که د جومات خبره کوي نو سولرایزیشن پاکستان تحریک انصاف وکړو. که د جومات د فنډ خبره کوي نو د هغې فنډونه پاکستان تحریک انصاف ورکړو. امامانو له تنخواګانې پاکستان تحریک انصاف مقرر کړي. څه داسې کار پاتې دی په دې حلقه کې چې هغه پاکستان تحریک انصاف نه دی کړی. دا موقع خو د قوم مخکې تا له درکړې وه تاسو یې درکړې وه د مختلف شکلونو کې تاسو راغلي وئ. نو چې تاسو راغلي وئ دا کارونه تاسو مخکې نه لیدو ولې دا کارونه پاکستان تحریک انصاف صرف لیدو دا فنډونه تاسو ته مخکې نه میلاو شوي. فیصله ده او ښکلي خان چې کوم ترقیاتي کارونه کړي دي هغه د چا نه پټ پناه نه دي. بعضې خلک وایي موږ پښتو وایو موږ د پښتو په ژبه ووټ غواړو ولې موږ کوم وایو موږ پښتو نه وایو. بعضې وایي چې هغه په هغه وخت کې دا اپریشن چې کېدو په دې باندې دستخط یې چا کړی وی همدا خاوره چې په کار وکړه صرف یې خاوره په کار وه ورته یې نو په کار دغې خلکو ویل په هغه وخت کې زمونږ چې کومې زمونږ تورسرې زمونږ دا سپین ږیري دا ماشومان چې خپل وخت پرې روان وو خو د لرې خلکو د لاسه روان وو که نه دلته اوجره جومات رایاد شو په هغه وخت کې دلته اوجره جومات پورې نه رایادېدو. دا زمونږ ټول یو ورورولي ده زمونږ اتفاق او اتحاد دی او انشاءالله العزیز پاکستان تحریک انصاف د خان صاحب د خیسته لالا او د ښکلي خان په قیادت کې به انشاءالله العزیز زمونږ د ترقۍ د سفر روان وي. ډېر خلک به لګیایي څوک به په مختلفو جامو کې مختلفې ښځې وایي خو انشاءالله العزیز زمونږ د ترقۍ د سفر به روان وي. تاسو ډېر ډېر لالم ښاد او آباد اوسئ والسلام کې